دینا هټ کر یو اهم مسله د سیدی تلاوت ته. بعضې خلک د دې متعلق ډیر زیات تپوس کوي سیدی تلاوت متعلق. هغې باندې یو خبره وکړو. اول د قرآن کریم د آیتونو سجده چې کوم ده د هغې نیت سره ما تاسو ته مخکې هم ویلي نیت دې ته نه ویلی کېږي چې په ژبه باندې وشي. نیت د زړه ارادې ته ویل په زړه کې ستا کومه اراده راغله بس دغه نیت دی. بس په زړه کې اراده او خیال راغله چې په ما باندې د قرآن کریم د آیت سجده ده هغه زه کوم په دې ټایم بس نیت وشو. خامخا یو سړی وایي چې الفاظ ودایګي مې په ژبه باندې وکړې نو بس بیا به دغه الفاظ په ژبې باندې ادا کړي چې زما په ذمه باندې قرآن کریم د آیت کوم واجب سجده ده هغه ادا کوم. لکه دا واجب دي سنت او مستحب نه دي دا سجدې څوارلس سجدې د قرآن کریم دا نیت شو. بیا طریقه سره دی به تکبیر وکړي لاسونه به غوږونو له نه وړي د ولاړې نه چې تکبیر وکړو سجدې له به راشي 3 پیرې 5 پیرې 7 پیرې 9 پیرې 11 پیرې څومره چې د ده نه کېږي بیا سبحان ربي الاعلی الفاظ ودایګي به وکړي بل تکبیر به وکړي او یا به ډایرک ودرېږي یا به کېږي. ډایرک ودرېدل چې دي دا اولا خبره ده کېناستل چې دي دا هم جایز دي. بس سجدې تلاوت وشو نه پکې سلام شته نه پکې غوږونو ته لاس کول شته. تکبیر وکړو الله اکبر سجدې له بیا د سجدې اذکار وکړل بیا تکبیر وي یا کېناستو یا ودرېدو بس سجده وشو. قرآن کریم د تلاوت سجدې تلاوت چې ورته ویل کېږي هغه په دې طریقه یو سړي په ذمه باندې ډېرې زیاتې سجدې دي. یو ختم وکړو مثال په تور باندې هغه ختمه سجدې لا نه دي کړي نو څوارلس سجدې جمع شوې نو اصل کې سجدې تلاوت چې کله وشي نو په بنده باندې په وخت باندې سجده لازمي شي على الفور لازمي. او بهرحال د ختم پورې دا سجدې وساتلې ختم نه پسې په جمع کولې اوس به یې څنګه کوي اوس یې هغه طریقه ده چې تکبیر به وایي سجدې له به ځي تکبیر به وایي ډایرکټ به پاسي تکبیر به وایي سجدې له به ځي تکبیر به وایي ډایرکټ به پاسي. په دې طریقه د خپل څوارلس سجدې وکړي دا اولا طریقه ده غوره طریقه او د ابتدا نه د څوارلسو سجدو نیت وکړي کاونټر یا تسبیح هر څه چې باید بیا ځان شماري چې زما په ذمه د قرآن کریم څوارلس سجدې دي هغه زه په دې وخت کې ادا کوم دا نیت دې وکړي او شروع دې وکړي سجده دې کوي ودرېږي سجده دې کوي ودرېږي څوارلس پوره شي بس خبره ختم سلام ګرځول به دې کې نشته. دویمه طریقه دا هم ده چې بای د بري نه راغی تکبیر وي سجدې وکړه بیا کېناستو تکبیر وي کېناستو بیا پاسې بري نه راغی سجدې وکړه تکبیر وي بیا کېناستو بري نه راغی سجدې وکړه تکبیر وي بیا کېناستو دا هم طریقه دا ولاړې نه راتلل بهتره طریقه ده مسنون طریقه ده غوره طریقه ده. خو که یو سړی معذور او بار بار کېناستې پاسېدی نشي د ناستې نه هم سجده کولی شي د ناستې نه تکبیر وي سجدې له لاړو تکبیر وي کېناستو تکبیر وي سجدې له لاړو تکبیر وي کېناستو هم سجدې ادا کېږي. نو افضل اولا طریقه دا ده چې څنګه د قرآن کریم آیت د سجدې وي تلاوت ختم کو جو سجدې دې وکړي او که چېرته کې سجدې پې جمع شوي نو بیا دا دوه طریقې دي به دې اجزا نه کوي یا دې د هرې سجدې لپاره جدا نیت تړي یا په جمع د څوارلس سجدو نیت وتړي او سجدې دې وکړي. یو سړی دی په هغه باندې د ټول کال سجدې دي یا ډېرې زیاتې سجدې دي د هغې هم دغه طریقه ده تخمینه اندازه به لګوي چې تقریبا زما په ذمه دومره سجدې هره ورځ دې د ځان ادا کوي بیا چې خیال شي دا یې د ادا کولو طریقه ده. بله سجدې تلاوت په کم اوقاتو کې کول پکار دی او په کومو کې نه دي کول پکار. په ټول ورځ او شپه کې صرف 3 اوقات داسې دي په هغې کې د قرآن کریم د تلاوت سجدې ادا کول نه دي پکار نه دي پکار مطلب دا دی چې نه ادا کېږي. نمبر 1 د نور د راختو ټیم طلوع شمس. نمبر 2 د زوال ټیم استوا چې کله نور اسمان منځ ته راشي. نمبر 3 د غروب شمس ټیم چې نور غروب کېږي. په دې کې تقریبا چې کوم 10 منټ ټایم دی په دغه کې بیا سجدې تلاوت ادا کول نه دي پکار. دینه هټ کر په هر ټایم کې ادا کوي. یو سړی سحر منځو کو فرض او قرآن کریم تلاوت کو سجدې تلاوت پکې آیت تلاوت کو په ټایم دي سجده وکړي چې لا مکروه ټایم نه په ټایم دي ډایرکټ سجده وکړي. مازیګر فرض منځو کو
قرآن کریم تلاوت کو او آیت د سیدی تلاوت کو او مکروه ټیم د غروب الشمس لانه ده بس سیدی تلاوت کیږي ادا کی دا بل مسله بل اهم مسله دار چې بعضی خلک موبایل نه د ټي وي نه یا د نور ریکارډر سیزون نه د اغین د قران کریم تلاوتونه اوري پای کې قاری صاحب اکثر هغه آیتونه تلاوت کوي چې پای کې سجده نو آیا اوس بس مسله په دې سړي باندې سامعان باندې اوریدونکو باندې سجده لازمي شو که لازمي نه شو نو اوس که موبایل کې ریکارډ شوی تلاوتي یا بل یو ریکارډر پای کې ریکارډ شوی تلاوتي یا ټي وي پای کې ریکارډ شوی تلاوت هغه نشر کوي نو د ټي وي د موبایل نه اوریدلو دا کم آیت د سیدی چې بده سر سیدی تلاوت نه لازمي البته که پته لګي چر په پلانګیزه کې پروګرام دی هغه لایو نشر کی پای کې سیدی تلاوت ډایرکټ ویل شو حرمین شریفینو کې تراوی شروع دی دلته کې نشر کی چل کې اوس هغه په تراو ولر دلته کې سیدی تلاوت ووري دلته کې وسامه یو ځکه پروګرام دی هغه لایو نشر کی پای کې قاریان دی هغه تلاوتونه کوي او سیدی تلاوت کړه لایو نشر کی نو بیا وا سیدی تلاوت په دې سامه باندې لازمي ادا کوي به سیدی تلاوت دا بل اهم مسله دا یو کس تلاوت کوي د قران کریم یو آیت ته یا حافظ قران د قران کریم حفظ کوي یا مدرسه کې قاری صاحب دی یا طلبه دي ور سره غي قران کریم یادینو پای کې آیت د سجدي بار بار یادې او استاد ناس ته آیت د سجدي بار بار اوري نو کچته کې په دې کلاس کې دا ماشوم د سیناسي د کلاس نه وتلې نه پکې او دا یو آیت د سیدی بار بار یو سید په سامع باندې دا سوق چې او یو سید په دې کس باندې راچا چې تلاوت کو اگر که د شل پیری د دې آیت تلاوت کړي او مجلس یو د یو سید په لازمي کله د دې مجلس نه بهر شو مطلب د کلاس نه اوته بیا به کې راغی بیا هغه آیت تلاوت کوو بیا د سید دی شوې دغه چې دې به اوته بیا راغی بہرحال که یو آیتی او په یو مجلس کې هر څو پیری ویل کې یو سیدی تلاوت لازمي او که یو آیتی او په ډیرو مجلسونو کې مختلف مجلسونو کې د آیت تلاوت کې بیا مختلفي سجدي لازمي او که یو مجلس پای کې مختلف آیتونه د سجدي تلاوت کې بیا هغه آیتونو په مقدار باندې سجدي په د باندې لازمي دا بل اهم مسله بل یو انتهایی اهم او پیچیده مسله ده د سجدي تلاوت د پاره امام خاص کر په تراویح کې دا مسله راځي امام تراویح کوله او بیا پای کې د سجدي آیت وی آیت چې وینو وصول ضروری ده افضل ده اولاد ده چې ډایرکټ سجده وکړي ډایرکټ سجده وکړه وس د مقتدیانو سجده شو د امام سجده شو خبره ختم شو اگر که مقتدیانو د ابتدا نیت نه و چې امام سجده لاله وس د مقتدیانو سره سجده وشو وس که چرته کې فورا سجده نه کړه امام آیت د سجدي وې ورپسې پس یو آیت و آیت وې بلکې درې آیتې پسې وې دریونه سیوا قول دی سو فقيه نشته دا غینه پس د سجده کوي بیا هم ټیکتا د مقتدیانو سجده شو د امام سجده شو دریم صورت دار امام د سجدي آیت وې دا غینه پس دوا یا درې آیتونه پس نور یو رکوع لاړو نو وسو یو مسله دلته کې دا چې بای کله دې سو شي چې امام د سجدي آیت وې او سجدي لاړ نه شي رکوع لاړ شي او که رکوع له تلو په ټیم کې د امام نیت وو د سجدي بیا خو سجده ادا شو او رکوع له تلو په ټیم کې کده مقتدیانو د سجدي نیت نه وو سجده ادا نه شو د مقتدیانو ادا نه شو د امام ادا شو او که د درې ته پس د شان امام رکوع لاړو او بیا په دې رکوع کې د سجدي تلاوت نیت وکړو او مقتدیانو ونه کو د امام سجده شو د مقتدیانو ونه شو که امام ورېدواله کې سجدي تلاوت را روانه را وګړه ټول دوست نیت وکړي خو زوبه هغه سجدي تلاوت پر رکوع کې زم کوم یعنی پر رکوع کې با زنیت کوم د سجدي تلاوت او مقتدیانو یې چې ټیک تا مخکې اعلان وکړو
مقتدیان هم نیتو د امام هم نیتو او یا خو آیت وشو ډایرک رکوع لاړو یا آیت د سدین پس 2-3 آیتو پورې تلاوت وشو بیا امام رکوع لاړو او په دې رکوع کې دی امام هم د سدی تلاوت نیتو کو مقتدیان هم کو د دوانو سدی وشو خو یو صورت داسې دی پای کې د مقتدیانو سجدي تلاوت نه ادا کی هغه صورت دا دی امام سجدي تلاوت آیت وی لکه سوره اقرا خیرنه آیت وی او رکوع لاړ او مقتدیانو ته پته نه و چې دلته کې به سجده کول غواړي نو د امام خو سجده وشو په رکوع کې سجدي تلاوت مراد دی او د مقتدیانو ونه شو یا 2-3 ته پس هغه رکوع لاړو نو د امام خو شو د مقتدیانو ونه شو هغه د مقتدیانو سرنیتونو الکی دا مسله مې زکو کړه نیو پروګرام لته رمضان کې الله کې هغه مولوی سے سوره اقرا او ډایرک رکوع وکړه او غږیونه کو شاته خلکو ته چې لکه زو سیدی تلاوت راځي او زوبا په رکوع کې داغه دایږي کوم نو شاته زموږ خو نه شو ځکه موږ بس ولاړ او داغه شو کوچ بوجي ګناګاران نو لہذا په دې خبرو کې اهتمام وکړي ها چې اوس آیت وشو ډایرک سړی سیدی لاړ بیا کې د مقتدیانو نیتیو کني خو چې امام ډایرک سیدی لاړ په آیت سیده پسې نو خو بیا کې زموږ دلته کوم دا ترتیب دی موږ بار بار چې نو چې لګه د سیدی نه توګه خو بس آیت راشي کوشش وکړو ډایرک سیدی لاړ شو نو کله چې نیتیو کني خو جواسي مدا کې خبره ختم خاجدا به کې اهم مسله بل اهم مسله ده چې قران کریم ترجمه چا کول او لفظ بلفظ د حروف ترجمه کول د الفاظو ترجمه کول د قران کریم د آیت او بیا بده کې د سجدي آیت د غیم لفظي ترجمه کول تفسیر نو او هغه لفظي ترجمه چا ووري نو پاغه باندې هم سجده لازمي شو خو که چرته ته پته یې د دې خبره چې د چې دا کوم الفاظ ودایږي کې دا پلان کې آیت چې هغه د سیدی آیت داغي ترجمه کوي نو ال پاغه اوریدون کې باندې بیا سیده لازمي خو که چرته هغه ته پته نه چې باید چې دا کوم الفاظ ودایږي کې دا د یو سیدی تلاوت یو آیت داغي ترجمه دی وای نو پاغه وین کې باندې سیده لازمي خو اوریدون کې بیا سیده نه لازمي یو کسو هغه د سیدی تلاوت د آیت تشریح او تفسیر کو نو نه پاوین کې باندې نه پاغ اوریدون کې باندې په دوانو سیدی تلاوت نه لازمي دا اهم مسله ده حاجی پمانځه کې سیدی تلاوت آیت یعنی چا تلاوت کو نو سو ضروری خبره سو افضل خبره چې ډایرک سیدی لاله شي خو خیر د 2-3 آیتو پوری بیا ورته اختیار شته 2-3 آیتو پوری لاړو بیا هم سیدی لاله او سلورم آیت یا پنځم آیت یو خیال راځي چې بای سیده خو پاتې شو سیده کول واړي نو کا د په هر رکن کې هم مسله یاد ساتي د کا په هر رکن کې د بدا رکن نزي ډایرک سیدی لا د مثال په تور په قیام کې ولاړل 15 شپږ آیتونه د سیدی تلاوت نه پس وي او د خیال الله جل کله ما خو سیدو نه کړه ډایرک بزي او سجدي لا صرف پسکه تاخير وکړو تاخير دوج نه سیدی سهو دا ور سره کوي په اخیری قاعده کې یو مسله دویم د سلور 15 آیتونه پس رکوع لاړو او په رکوع کې خیال جوړ کړه ما خو سیدی تلاوت وکړو سیدی لاندې د رکوع نه ډایرک سیدی لزي او بیا واخو چلی بیا چې را پاسي نو بیا به رکوع او د رکوع نه پس سمع الله لمن حمده بیا خپل سجدي د مانځه او په اخر کې بسو کې سجدي تلاوت یعنی سجدي سهو وکي دوه مسلې د په سجده کې وو او په سجده کې ورته را شو چار ما تلاوت کو او آیت د سجدي می تلاوت کو ما سجده نه کړه اوس بس مسلې د بوس د دې په دې سجده کې بده د سجدي تلاوت نیت هم وکي او بیا به چلو کی سیدی سهو بو کی درې مسلې سلورو مسله یو کس ته هغه سیدی تلاوت په قران یعنی په مانځه کې تلاوت کو سیدی آیت د سیدی آیت او بیا په قاعده کې ورته راځ شو
چې زما په ذمه باندې خو سیده پاتې شو ما خو خیال ونه کو په قاعده کې ورته شو په قاعده کې به د سیدو کې د قران کریم د آیت سیده بیا وکینی او بیا چې تشهود وای بیا به سیده سهو کې او بیا به د التحیات لله نو شروع کې منځ به پوره کې سلور مسلې اخیری اهم مسله پنځمه یو سړی سیده تلاوت کو په منځ کې خیال ونه شو بیا سیده ونه کړو سلام وګرځو او سلام نه پسې د سیم منافی صلات یو کار نه کړی یا سینه دغه نه ګرځي قبله نه یا خبرې اترې کړي یا خنداګانې خو دې خو کړي دا چل نه لري کړي او یو ډیر لږ ساتو شو د سلام وګر زین کې رالو چې ما خو سیده پرې خو دا ډایرکټ به سیده لاړ شي سیده لاړو بیا به ډایرکټ کین التحیات لله نو شروع کی او بس بیا به منځ ختم کی سلور پنځه اهم مسلې ستاسو مخکې ذکر شوې سیده تلاوت د مانځه متعلق چې په مانځه کې بدلې څه حکم نو داغه طریقه دار دا مسلې مې ذکر کړې چې خاص کر په دې رمضان المبارک کې د دې قسم سوال